قسم خوړل او قسم کول دا د شریعت یو حکم دی او د قسم د کولو چې کوم حکمونه دي او کوم احکامات دي نو په هغې باندې ځان د پویولو دی. د ټولو نه لومبنۍ خبره خو دا ده چې الله دا فرمایلي دي چې واحفظوا ایمانکم، د خپلو قسمونو حفاظت کوئ. د دې یو مطلب مفسرینو دا لیکلی دی چې د قسم نه ځان ساتئ. هر خبره باندې قسم کول او هر وخت قسمونه کول دا د انسان ژوند سپیره کوي او دا د انسان په دې ژوند کې نحوست راولي. ځکه قسم خور انسان دا الله ته ناخوښه دی او کله چې یو انسان قسم وکړه نو د هغه قسم چې کومه کفاره ده هغه به بیا ادا کوي. درې قسمه قسم دی. یو هغه قسم دی چې یو انسان یو کار مخکې کړی دی یا د ده په مخ کې یو کار شوی دی او دی په دې خپل زړه کې په دې پوه دی چې دا کار خو ما کړی و، کال مخکې مې کړی دی، میاشت مخکې مې کړی، یو ګنټه مخکې مې دا کار وکړ او دی دا قسم وکړي چې دا کار ما نه دی کړی یا د دې خبرې قسم وکړي چې زه د دې کار نه خبر نه یم، حالانکه د ده په مخ کې شوی. دې ته یمین غموس وایي. د دې قسم کفاره نشته دی چې ګنې د دې قسم نه به ته په کفاره باندې خلاص شي. د دې قسم سزا ده او عذاب دی د قیامت په ورځ باندې. ځکه غموس غمس غفې ورکولو ته وایي. تا چې دا قسمه قسم کړی دی نو په جهنم کې بدله غفې ورکولی کېږي. دا د دروغ قسم دی. دویم قسم قسم هغه دی چې یو انسان هغه ته یو خبر داسې راغی چې یاره دا پلانکې کار شوی دی یا وشو او د بل کس ته په هغې باندې قسم وکړه چې یو ما ته دا خبر را رسېدلی دی او دغه کار شوی دی. وروستو پته ولګېده چې هغه کار هغه نه دی شوی. دې ته یمین اللغو وایي. په دې باندې الله څوک رانیسي نه، ځکه چې ده دا قسم کو نو دا یې په دې کو چې بل وله دا خبر راوړو چې او داسې کار وشو. دی په هغه خپله خبره باندې په خپل زړه کې رښتینی و نو ځکه یې قسم وکړو. دې ته یمین لغوه وایي. او یمین لغوه دې ته هم وایي چې هغه عام طور د یو انسان په ژبه باندې بس اوښتی قسم که دی خبرې کوي چا سره نو هغې کې دی د یو قسم لفظ استعمالی او د لکه بعضې خلک وایي زما دی قسمی چې قسم دی چې په والله چې لکه د ده مقصود قسم نی، دا صرف هغه تلفظ دی بس په ژبه یې اوښتې دا خبره. دې ته یمین اللغوه وایي. یعنې اللغوه دا دی چې دا بېهوده قسم دې باندې څه سزا نشته ونه پې الله تعالی رانیسي. دریم قسم قسم چې دی هغه دا دی چې یو سړی د راروان وخت باره کې قسم وکړي چې زه به د پلانکې کار نه کوم، په دې قسم وکړو. یا مثال په طور باندې زه به د پلانکي ځای ته نه ځم، په دې قسم کړی دی او وروستو ترې نه هغه کار وشو، هغه کوم باره کې د ویلو چې زه به دا نه کوم هغه کار ترې نه وشو یا هغه ځای ته لاړ یا هغه څیز وخوړه. دا قسم چې دی په دې کې کفاره ده. کفاره که هغه کفاره دې ادا کړه نو ته د قسم نه خلاص شو. که هغه کفاره دې ادا نه کړه نو ته د عذاب مستحق جوړ شوې، کبیره ګناه دې وکړه. کفاره څه ده؟ دې آیات کې الله فرمایلي سوره مائده کې د 9مې سپارې چې کوم اولنۍ صفحه ده، اولنۍ پیج دی، په هغې کې الله رب العالمین فرمایلی دي چا چې دا قسم وکړه نو په دې کې په ده باندې کفاره دا ده چې فاطعام 10 مساکین، دی به 10 مسکینانو ته خوراک ورکړي. او کوم خوراک به ورکوي؟ اعلی ترین خوراک هم شته او کمزور هم شته او درمیانه هم شته. مثال په طور باندې یو هغه خوراک دی چې هغه په چېرته په سرین او په میرټ هوټل کې دی یا کانټیننټل او فرد هوټل کې دی، د زرګونو روپو دی په یو کس باندې خوراک. یو هغه خوراک دی چې که ستاسو خیال دی بازارونو کې اکثر سړی ناست او مخې ته یو د شوملې دیش کې ایښی او یو یې د ساګ ایښی، ورسره یې واړه واړه سکړکان ایښي، ورسره یې سور مرچکۍ ایښي، یو دا خوراک دی.
الله فرمایي نه به دغه اوچت خوراک ورکوي، دا پې نشته، او نه به دا ډېر کمزوری خوراک ورکوي. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، درمیانه هغه چې تاسو خپل اهل ته کوم خوراک ورکوئ، خپلو بچو له تاسو کوم خوراک ورکوئ. عام روټین کې ته خپل کور کې څنګه خوراک ورکوې، بس خپلو بچو له، دې ته اوسط خوراک، درمیانه خوراک. دغه خوراک به دی ورکوي دوه ټیمه، یو به د سهار ناشته او یو به د ماښام. ځکه غرمه خو په قرآن کې یا غرمه خوراک خدا په دغه کې نشته کتابونو کې، یا د سهار خوراک دی او یو د ماښام دی. ځکه فقهاو لیکلي دي چې یو به دی د سهار خوراک ورکوي، یو به دی د ماښام ورکوي، دوه ټیم. ها یو سړی داسې دی چې د هغه وس شته دی، هغه وایي زه دا بلکل دا ښه خوراک ورکوي دي. او عام طور د قسم په کفاره کې لازم دا نه ده چې ښه خوراک به ورکوي. سړی د خپلې تبې نه ورکوي، دې باندې شریعت څه پابندي نه ده لګولې، ورکوي دي. دویمه کفاره چې ده هغه الله فرمایلی ده او کسوتهم، یا جامې ورکول دي لسو مسکینانو ته. جامې او جامو کې هم دا خبره ده چې نه بیکاره او نه ډېرې ښې. د 10,000 روپو جوړ هم شته او د 500-600 هم شته او د 1,500 هم شته. لازمي پې هغه ګران هم نه ده او دا بلکل ادنا او ښکته هم نه ده، درمیانه بس 10 مسکینانو ته دې جوړې ورکړي. د خوراک کې چې کومه کفاره ده د خوراک، نو دې کې دوه طریقې دي، دواړه کولی شي. ده یو طریقه دا ده چې دی دا 10 مسکینان خپل کور ته راوغواړي او کور کې ورله خوراک تیار کړی او پې ویې خوري سهار هم، او ورته ووایي چې ماښام بیا راشه. یو دا طریقه، دا هم جایز ده. او دا هم جایز ده چې هغه خوراک وله ټول ورکړي چې دا والی، او که په کور کې پې خورئ او که په هوټل کې خورئ او که په داسې دشت او بیابان کې خورئ، خو بس دا کفاره ده، بس دا هم جایز ده. درېیمه کفاره د قسم چې الله فرمایلی او تحریر رقبه، یا دا دی چې څټ آزادول دي. رقبه رقاب دې څټ ته وایي، رقبه مراد تېنه غلام دی، بس یو مرۍ یو وینځه هغه پې آزاد که پخوا چې څنګه وو. د هغې د غلامانو د آزادولو متبادل اوس شته دی، او هغه دا دی چې عمده کفاره راواخله او یو جیلي چې هغه د جرم په وجه باندې جرم نشي ادا کولی، او هغه که جرم ورکړي نو دی د جیل نه راوځي، نو به دا کفاره واله اول ته د هغه جرمانه داخله که هغه به پرې راوځي. دا هم جایز ده. دې کې زکات هم ورکولی شي. یو رقبه، یو الله فرمایي دا 3 کفارې شي. دې 3 واړو کې د چا وس نه کېږي. غریب دی غلام هم نشي آزادولی، غریب دی 10 کسو له کپړې هم نشي ورکولی او 10 کسانو له خوراک هم نشي ورکولی. الله فرمایي بیا دې څه وکړي، فمن لم یجد فصیام 3 ایام. که دغه 3 واړو خبرو وس یې نشته نو 3 روجې دې ونیسي. 3 روجې دی به د قسم د کفارې نه آزاد شي، د قسم د ګناه نه به دی آزاد شي. والله سره دا رستو دا جمله فرمایلی چې واحفظوا ایمانکم، د خپلو قسمونو حفاظت کوئ، قسمونه مه خورئ، ضرورت نشته د قسم.
که ضرورت رام شي نو یو سړي له دا پکار دی چې دی ووایي چې یاره زه پې قسم نه کوم جایز دی ورله مثال په طور یو سړی دی یو چا سره یو لانجه راله د پټي لانجه ده د روپو لانجه ده د بل یو څیز ده نو د شریعت حکم دی کې دا دی چې تا باندې چا دعوه کړې ده دعوه د باندې چا کړې شریعت دا وایي چې دغه دعوه کوونکی به دوه ګواهان په دې خپله دعوه باندې پیش کړي چې دوه مسلمانان د عدل او د انصاف والا هغه د دې خبرې ګواهي وکړي چې او موږ د دې ګواهي کوو چې په ده باندې د ده دا حق شته او که دې سړي سره ګواهان وو او ګواهانو ګواهي وکړه بس خبره ختمه دغه څیز د هغه شو ګواهان ورسره نشته نو شریعت حکم دا دی چې بیا به دا کس چې دا وایي چې ستا په ما څه نشته دا منکر چې ورته وایي دا چا چې پې دعوه چا کړې ده یو دعوه کوونکی یو دا چې دا په چا یې کړې ده هغې ته مدعا علیه وایي نو هغه به ورته قسم وکړي قسم به ورته وکړي دا قسم جایز دی خو که یو سړی دا وایي چې بلکل ماله دا قسم جایز هم دی زه رښتینی م یم د ده را باندې حق شته هم نه او بیا دی وایي چې اړو قسم کومه نه بس چې دا څه شی دی دا دې واري خو زه پې نه کوم قسم دا بهترین عمل دی د دې بدلې به الله پاک دې انسان له بیا ورکوي دنیا کې به هم ورکوي اجر به آخرت کې او د قسم د نحوست نه به بچ شي د قسم د سپیرتوب نه به بچ شي اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی دی فرمایي زما د یو سړي سره په یو کوی باندې لانجه وه هغه کوی زما و او هغه رانه نیولی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرالو موږ دواړه خپله دعوه مو ته پیش کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ما ته وفرمایل نبی علیه السلام تا سره ګواهان شته دی دوه کسه ویل ما ورته ویل چې نه ما سره خو ګواه نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا سره ګواه نشته ګواهان نو فیمینو بیا د ده قسم دی به ته قسم کوي نو ما ته وفرمایل یا رسول الله انه رجل فاجر دا خو یو فاجر او فاسق سړی دی نو دی خو په قسم باندې بریک نه نیسي او نو له دې خبرې څه پروا ورځي چې ما دا په خپل مال وکړه که په پردي مې وکړه نو دی خو راته اوس قسم کوي دغه او زما دا مال به دغه قسم حاصل کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا د شریعت حکم دی بس ستا پې د قسم حق دی بس که دی ته په رښتیا کوي او که په دروغ یې هغه د ده کار دی او ګناه د ده ده او بیا نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل من حلف علی یمینه چا چې یو قسم وکړ د دې لپاره چې لیقتطع به مال امرئ مسلم چې دی په دې قسم باندې د بل مسلمان مال هغه ځان ته کوي نو لقي الله وهو علیه غضبان دی به الله سره مخامخ کېږي داسې چې الله به پې غصه وي الله رب العالمین به ورته په قار به یې ورته په غصه به یې ورته یعنې د قیامت په ورځ باندې چې کله د الله سره مخامختیا کېږي الله به ورته په قار وي الله به ورته په غصه وي
نو چې کله الله ورته په غصه وي نو غصه انسان هغه خلکو له خواږه ورکوي که ترخه ورکوي چې ورته غصه یې خو ترخه وله ورکوي خواږه خو نه ورکوي مطلب دا دی چې الله رب العالمین به دله سزا ورکوي دله به سزا ورکوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې کم سړي پردی مال په قسم باندې حاصل که نو دا کس چې دی حرم الله علیه الجنه يدخله نارا وحرم الله عليه الجنه دا انسان چې دی به الله دوزخ ته داخلی او د باندې جنت حرام دی د باندې جنت بند دی دا خبرې نبی علیه السلام یو ځلې کولی د دې پردي حق باره کې او دا پردی حق ځان ته کول او دا نو یو صحابي ورته وفرمیل چې یا رسول الله ولو شيئا يسيرا كذا فردي لك شيئا يسير لك دا فردي حق نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایل ولو قضيبا من أراك چې دومره لګي کنه لکه د کیکر ازغې د کیکر ازغې څه حیثیت دی څه حیثیت یې نشته دا دومره شی نه دی خو که دا د کیکر ازغې دی د پردي کیکر نه دی د هغه د اجازت نه بغیر رامات که د دې لپاره چې تورې به دې غاښ ماخ کې ووام نو به دې فی الله رانیسي ولو قضیبا یو حدیث کې داسې ولو شوکة من اراک اگر چې د کیکر یو ازغې ولینی اوس دا راته ووایې چې دومره هدف ورې نبي علیه السلام موږ او تاسو ایرولی یو نو که یو سړی اوس د پردي کیکر نه ازغې راماتول ورله د هغه د اجازت نه بغیر حرام دی نو که چاته نه دا ټول کیکر ووهه پردی د ده به کمالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل غلول حوالې سره غلول خیانت ته وایي او غلا ته وایي که نه موږ هم ورته غلا وایو قرآن کې الله ورته غلا ټکي هم وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامه یو سړي دا جایز نه چې دا د پردی غلا وکړي پردی څیز دې ځان ته کې یو چا چې غلا وکړه چې کوم څیز یې غلا کړی دی هغه به د قیامت په ورځ راوړي څنګه به یې راوړي هغه به ورته په دې اوږو باندې نو چې هر څیز یې پټ کړی دی هر څیز یې خیانت کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لكل غادر لواء یوم القیامه د هر خیانتګر د پاره به د قیامت په ورځ باندې جنډۍ او جنډه به ورته په کوم ځای کې لګېدلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې تشریح وکړه وضاحت یې وکړه بین استی دا جنډه به ورته یعنې شاته د دې دواړو غرونو په منځ کې لګېدلي د انسان چې شاته کوم دوه طرفو ته غرونه لګېدلي که نه د دې په دې منځ کې به ورته جنډه لګېدلي او په هغه جنډه به یې څه لیکلي هذه غدر فلان دا د هغه فلانکي نه چې خیانت کړی دی فلانکي نه چې غلا کړې ده دا هغه څیز دا هغه سړی دی لکه ټول خلک دا جنډه ورته ولې ودرئ په دغه ځای کې چې دا ټول خلک یې وویني چې دا هغه خیانتګر دی هغه غل دی نو دې آیات لاندې نبی علیه السلام یو موقع باندې وفرمایل چې ګوره پردي حق نه په دې دنیا کې ځان خلاص کړئ هسې نه
چې د قیامت په ورځ بیا را روان یې او هغه پردی قرض دی د باندې، پردی غلا ده د باندې، پردی حق دی در سره، او هغه ته په دې اوږو باندې که اوښ دی نو اوښ به درته چغې وهي او خوله به یې رایستي او ستا په دې اوږو به اوښ سوري، او که غوا او ګډه وزه ده او که هر څه دی هغه ته په دې اوږو باندې سوري. خو زه یم چې که دا د بجلۍ تار او ټرانسفارمر یې پټ کړی دې سره به څه کوي؟ دا خو به وله شاټونه ورکوي. صابره شاټ به ورکوي که نه، یو طرف ته پې بوجي او بل طرف ته د بجلۍ شاټونه، یا یې مثال د بجلۍ ستنې یې پټه کړې ده. زمونږ الله دې ښه کړي که نه، زمونږ د افسران او دغه ټول خو همدغه څیزونه پټوي که نه، د قوم څیزونه. نو دا دی نبي علیه السلام فرمایل د دې څیزونو نه دنیا کې ځان خلاص کړئ، دنیا کې چې سم کړي دي هغه فردي ورکوي. نو دا نن زمونږ او ستاسو بیان چې هغه د قسم حوالې سره، قسم د خپلو قسمونو حفاظت پکار دی. په هره خبره قسم نه دی پکار، په هر څیز باندې قسم نه دی پکار. او چې کله کوم قسم د وشي نو د هغې کفاره دغه ده چې یا لسو مسکینانو ته خوراک ورکول دي، یا لسو مسکینانو ته کفړې ورکول دي، یا غلام یا قیدي ازادول دي، او یا دا دی چې که د دې یو خبرې وس ټیم نه کېږي نو 3 ورځې روجې نیول دي. خو تاسو ته ما وویل ګوره دا په هغه قسم کې نه دي چې تا په دروغه قسم کړی دی او ته دا وایې چې زه بس اوس به دا کفاره ورکړم. د یمین غموس کفاره نشته، دا په دروغه چې دې کړی دی د دې کفاره نشته، د دې سزا ده د قیامت په ورځ. په کفارت یې بچ کېږي نه. دا هغه چې یو سړی داسې دی چې دی ووایي چې زه به دا فلانکی کار نه کوم او بیا ترې نه وشو، دا د دغه کفاره ده، د دغه قسم ده. نو دا دی د خپلو قسمونو حفاظت پکار دی او د قسمونو نه ځان ساتل پکار دي. الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. يا الله ترى راضي شي، د خیر فیصلې راولېږي، د خوشحالۍ فیصلې راولېږي، پریشانونه مو ساتي، داړنو تحصیلونو اسپتالونو نه مو ساتي. څومره بیماران چې د دې کلي دي، اسپتالونو کې دي یا کورونو کې دي یا نور مسلمانان دي، یا الله ته ورله صحت کامله عاجله ورکړي. څومره قیدیان چې په قیدونو کې دي، الله د قیدونو نه یې راخلاص کړي. څومره قرضداري دي، الله د قرضونو نه یې خلاص کړي. یا الله د چا څومره پریشانۍ هم دي، یا الله ته ټولې پریشانۍ ختمې کړي. څومره په سختو او تکلیفونو کې دي څوک د سختۍ نه یې راوباسي. یا الله د دې ملک حفاظت وکړي او یا الله د خیر فیصلې په دې ملک راولېږي. یا الله د ظالمانو نه هم خلاص کړي. یا الله د ظالمانو نه نجات راکړي. او یا الله رب العالمین ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی